نو د انسان د پیدا کېدو اولی مقصد هغه د قرآن پاک تعلیم دی. تاسو حاصل کړی دی د قرآن تعلیم؟ نه نم دی کنه. من غریب خلکی په غریب علاقه کې پیدا شوي، د غریب مور و پلار نه پیدا شوي. منګه سوزګارو چې منګه د قرآن تعلیم حاصل کړی وي. ماحول نو، سهولت نو، ډیر علما نو، همدغه شان ده کنه. نو اوس چې تاسو دا علما را جمع کوئ، نو اوس درته وایي چې تاسو سره اوسم ټیم شته چې تاسو د قرآن تعلیم حاصل کړئ. ټیم در سره شته که نه لګا؟ شته دی. الحمدلله موږ فی الحال ژوندي ساګانې اخلو، او چې څوک سا اخلي نو د ده سره ټیم شته. اگر چې دی معذور ولی نه، اگر چې دی بوډا ضعیف ولی نه، اگر چې دی بیمار په کټ او په بستره باندې پروت ولی نه، خو چې سا علی نو ټیم ورسره شته. څومره ټیم پکار دی؟ حاجی صاحب مبارک، څومره ټیم پکار دی؟ ستا دپاره یو ملټم کافي دی، قسم په الله یو منټم کافي دی. بس ته به اوس وایې چې یاره سړی خو په 18 کاله کې ملا کېږي او زه خو بوډا شوی یم، زما به یا دومره عمر پاتې یا به نه پاتې. ما درته قسم وکړو چې یو منټ ستا دپاره ډېر دی او ستا دپاره کافي دی. په یو منټ کې به ته څومره قرآن زده کې؟ یو ټکی هم دې زده نه کې، یو ټکی هم دې زده نه کې. صحیح شو؟ مثال در کوم، یو سړی را پاسېدو په هغه ځای باندې، نه ورسره ماشین شته، نه ورسره بم شته، نه ورسره څه زهر شته، نه ورسره تور او چاړه شته، هېڅ هم ورسره نشته. خو را پاڅېدو دې مجمع ته یې وکتل او په دې زړه کې یې ویل چې یاره دا ټول کسان قتل کوم او وجنم. او به فکر شروع کو چې دا به اوس زه څنګه مړه کړم، او په دې کې ورله مثلا مرګ راغی. څوک یې مړه کړه؟ نه دې مړه کړي، عالم ورسره نشته، هېڅ اسباب هم ورسره نشته. خو صرف په زړه کې دا عزم وکړو چې دا ټول خلک وجنمه او بیا دی مړ شو. نو دا څومره مجمع ده؟ تقریبا 200-300 کسان خو به یې که نه؟ نو چې دی مړ شو نو داسې وګڼه چې دی د 300 کسانو قاتل مړ شو. مړی نه دی کړی، مړی نه دی کړی، خو د څو کسانو قاتل شو؟ د 300 کسانو قاتل شو. الله خو ډېر لوی ذات دی. کارونه مارونه خو ډېر غټ وي، هغه خو بعضې خلک کوي. خو فیصلې د الله رب العزت چې راځي هغه په نیتونو باندې راځي. په څه راځي؟ په نیتونو باندې راځي. صحیح شولو؟ نو که تا دا نیت وکړو، دا د عزم وکړو چې زه به د الله رب العزت کلام زده کوم، او زده دې نه کړو خو عزم دې ورله وکړو او بیا تاله مرګ رالی، نو ته چې د قیامت په ورځ باندې راپاڅي نو ته به په هغه خلکو کې راپاڅي چا چې قرآن زده کړی. چا سره غواړئ چې راپاڅي؟ سوچ کوئ که نه؟ زما خبرې لږ فکر غواړي، فایده به درکوي انشاءالله. که تا ورته په ناظره باندې د یادولو نیت وکړو نو ته به د قیامت په ورځ د هغه خلکو سره پاسې چا چې په ناظره باندې قرآن ویلی. تا ته به هم ناظره یادوي د قرآن؟ که تا ورته په حفظ باندې د زده کولو نیت وکړو ته به د قیامت په ورځ باندې د حافظانو سره راپاسې. او که تا ورته په ترجمه او تفسیر باندې د زده کولو نیت وکړو ته به د قیامت په ورځ باندې د علماو په صف کې راپاسې. نه خوښوي چې ورسره راپاڅي؟ ولې نه خوښوي؟ ما ته پته ده چې دې خوړ کې ورسره ناست یاستئ په دې شګو کې، مینه هم ده د علماو سره، ځکه ناست یاستئ که نه؟ نو چې په دې شګو ورسره مینه کوئ او په دې شګو په غرمۍ او دې ګرمۍ کې ورسره کښېنئ نو د قیامت په ورځ هم راپاڅېدل ورسره خوښ دي. نو راځئ که نه چې نیتونه وکړو؟ کوو نیتونه؟ خرچه پرې نه راځي، داخله نه غواړي. ښه
الکا داخله نه غواړي نو مزه اوروا پاتې غمو تبلیغ والا چې کله د چا نه اراده لیکي نو پاتې زم نه پاتوم زه در نه په خپل ځای باندې نیت غواړم نیت به کوي د قرآن د زده کولو الله رب العزت دستا سنیتونه قبول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نیت المؤمن خیر من عمله وې د مسلمان نیت د عمل نه ډیر بهتر د مسلمان نیت د عمل نه ډیر بهتر په نیت کې د عمل نه خیر ډیر دی ولې پکې خیر ډیر دی په عمل کې ریاکاری راتلی شي خو په نیت کې ریاکاری نشي راتلی هر نیت کې اخلاص اوس ما د څه نیت کړی تاسو ته پته شته تاسو زما د زړه نه څه خبرې تاسو د څه نیت کړی دی ما ته پته نشته نو په نیت کې ریاکاری نه کیږي او په عمل کې ریاکاری کیږي په عمل باندې د شهرت د پیسو د ترقی د عهدی د منصب وغیره لالچونه راتلی شي خو په نیت باندې نشي راتلی نو په نیت کې نه د دنیا لالچ وي نه د شهرت لالچ وي نه د عزت لالچ وي نو چې کله تا اراده وکړه چې زه به قرآن زده کوم دا نیت دې وکړو نو داسې وګڼه چې تا ته د قرآن پاک د زده کولو ثواب میلاو شي